الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د جمعې مبارک ورځ ده او د سفر المظفر مبارک میاشت ده ما ستاسو وړاندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت باره کې د قرآن مجید د آیاتونو یو جز می ولستلو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیث مبارکو نمی یو حدیث وړاندې عزیزانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت دا د ایمان د شرایطو نه دی او دا په هر یو مسلمان باندې فرض دی چې دا غي په زړه کې با د رسول الله مبارک محبت وي اللہ پاک په قرآن کې فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر رسول الله مبارک دا به ټول مؤمنانو ته د ځان نه ډېر زیات غوره وي د ځان نه ډېر زیات محبت به هغوی د رسول الله مبارک سره کوي دا د مؤمن شان بیان شوی دی په قرآن کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی احب الله تاسو الله سره محبت کوي ولی لما يعطوكم من نعمه ځکه چې الله تاسو ته نعمتونه درکړي دي دا ټول نعمتونه الله درکړي نو هغه سره محبت د نعمت د وجې نه وکړي واحبوني لحب الله او ما سره محبت کوي د دې د وجې نه چې زه د الله محبوب ما الله ما سره محبت کوي نو د دې د وجې نه تاسو ما سره محبت وکړئ واحب اهل بیتی لحبی او زما د اهل بیت سره زما د خاندان سره محبت وکړئ ولې چې هغه ما ته محبوب دي زه هغوی سره محبت
نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت دا د ایمان جز دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. کامل مومن نشي جوړې دے پتا سو کې هغه کس چې هغه زما سره محبت د خپل د والدینو نه، خپل اولاد نه او د ټولو دنیا نه ما سره ډیر محبت ولري. دا کامل مسلمان نشي جوړېدلی. چې کوم سړی کې د نبی علیہ السلام دومره محبت نه وي چې هغه د پلار د محبت نه زیات، د بچو د محبت نه زیات، یا د نور خلقو د محبت نه زیات محبت د نبی علیہ السلام نه وي، دا کامل مسلمان نه. او دا صفت په صحابو کې وو. صحابو به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت ډیر زیاتو، د والدینو نم زیاتو، د بچو نم زیاتو، د عام معاشرې کې ښځه شوه وغیره وغیره ټولو نه زیات محبت به صحابو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کوو. په دنیا کې چې محبت کیږي یا خو د عظمت د وجې نه کیږي. پلار د عظمت رشته ده، مشر سړی د عظمت رشته ده. یو چې کیږي د شفقت رشته ده ماشومانو باندې، بچو باندې، او یو همزولی وي هغې کې سړی د خلکو عزت کوي. نو دې درې واړو خلکو نه به ډېر عزت د نبي علیہ الصلوۃ والسلام کوي. امام علوسی رحمت الله علیه په روح المعانی کې د سوره مجادله لاندې یو واقع لیکلې ده. وایي دا د ابوبکر صاحب یو زوی دی عبدالرحمن صاحب نامه وه. په جنگ بدر کې ابوبکر صاحب دا د نبي علیہ الصلوۃ والسلام سره و، عبدالرحمن صاحب دا د کافرانو د سایډ نه راغلی و. نو امام علوسی رحمت الله علیه لیکي وایي یو وار عبدالرحمن صاحب او ابوبکر صاحب ناست خپلو کې. وایي عبدالرحمن صاحب ابوبکر صاحب ته وایي ای زما پلاره، وایي جنگ بدر کې ته ما ته مخامخ ولاړ وي، خو ما چې وکته ته زما پلار یې، د پلار رشته ما باندې غالبه شوه. ما ویل چې دا مې پلار دی، ولې د خپل لاتونه په دې باندې وروخم؟ وایي ما ته پرېښوستې. ابوبکر صاحب ورته فرمایي ای زما زویه، قسم په الله که ته ما لیدلی وې په جنگ بدر کې، که ته ما جنگ بدر کې لیدلی وې نو تا نه به ما را سر کټ کړی و. بچی ته تپوس کوي چې ای پلاره دا ولې؟ وایي ځکه چې ته د نبي علیہ الصلوۃ والسلام په مخالفت کې د هغې بغاوت کې ته راوتی وې نو ما به تا نه سر کټ کړی. نو ګورئ د صحابو مینه د خپل د اولادو نه زیات د چا سره و؟ د رسول الله مبارک سره و. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي ده. یو وار د نبی علیہ السلام ګدۍ داسې پرته وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کومه ګدۍ کې راسته هغه داسې پرته وه. ابو سفیان صاحب دا د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها پلارو. ابو سفیان صاحب چې کله راغلو نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا ګدۍ اوچته کړه. پلار ورته وایي چې کله وایي پلار د لور زی ته راشي خلک ورته ګدۍ ږدي که اوچتوي. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وایي دا د نبي علیہ الصلوۃ والسلام ګدۍ ده. دا چا ګدۍ ده؟ دا د نبي علیہ الصلوۃ والسلام ګدۍ ده. نو د صحابو د صحابیاتو د نبي علیہ السلام سره محبت د والدینو نه زیات داسې عجیبه محبت و چې پلار یې راځي د نبي علیہ السلام ګدۍ لرې کوي، او چې زوی ورته مخامخ کېږي وایي تا نه ما سر کټ کړی وی. نو دا د صحابو محبت دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره. ځکه خو کامل درجې والا مسلمانانو، ځکه خو کامل درجې والا مؤمنو صحابه، ځکه خو رضی الله تعالی عنهم ورضوا عنه ټیکټ ورته ملو شوی دی. ځکه خو زمونږ د پاره د معیار ګرځېدلي دي، د دین معیار دا صحابه دي زمونږ د پاره. موږ د پاره د صحابه هره طریقه دا معیار ګرځولی شوې ده. دا وجه څه ده؟ د صحابو مینه دا د شریعت مطابق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وه. څه چې نبی علیہ السلام او الله پاک د هغې په مینه کې ویلي هغه مینه د صحابو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وه. ابوبکر صاحب یو وارې ناسو نبی علیہ السلام دینه مخکې یو خبره کړې وه. وایي حبب الی من دنیاکم ثلاث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل ما ته په دنیا کې درې شیزونه ډېر زیات خوښ دي. دریو شیزونو سره زه ډېر زیات محبت کوم. یو مونځ سره ډېر زیات محبت کوم، دویم د عطر سره ډېر زیات محبت کوم، دریم د بیبیانو سره نکاح سره زما ډېر محبت دی. دا د نبی علیہ السلام محبوب شیزونه دي. یو وارې وایي ابوبکر صاحب اواز وکړو وایي حبب الی من الدنیا ثلاث. ما ته په دنیا کې درې شیزونه خوښ دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مونځ خوښ دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عطر خوښ دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نکاح خوښ ده. خو ما ته درې شیزونه خوښ دي. یو دا النظر الی وجه رسول الله، سترګې زما وي او مخ د رسول الله مبارکي. دویم الانفاق مالی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم،
مال زماوي او لګول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي. دریم لور زمای او په نکاح د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. پوه شئ په خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې محبوب شیزونه. ابوبکر سے وای ما ته درې شیزونه خوښ دي. یو دا چې نظر زمای مخ د رسول الله مبارک وي. دویم دا چې مال زمای لګول په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې. دریم دا چې لور زمای او په نکاح د رسول الله مبارک. دومره محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره. او دا محبت تاسو ته په یو بل واقع سره ښکارا کومه. غار سور ته چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صاحب ته تل غار سور دا ډیر وګد دی اجانو بلیدلی د سو خطل نشي پاله سانه باندې. یو غار هرا د غل ګرالند دی. غار سور ډیر وګد دی ډیر بر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار سور ته خطه ابوبکر صاحب ور سره وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خطه ستړی شو ابوبکر صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام روچت کو د خپل په اوګو مبارک باندې کینو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل په اوګو باندې غار سور ته وخېجولو. عزیزانو دامره محبت چې غار سور ته خپل والدین څوک په اوګو باندې نشي خېجولې. دا دومره اوږد ځای دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دومره محبت و چې نبی علیہ السلام ته وایي ته ختلی نشي زما په اوږو باندې راسور شه او غار سور ته ورسولو. بیا څه وایي نبی علیہ السلام ته وایي ته ایثار شه. لاړو صفایي وکړه د غار سور. صفایي چې کله وکړه النظر الی وجه رسول الله خبره راته کومه. صفایي چې کله وکړله ټولې سورې بندې کړه ټولې سورېګانې یو سورې پاتې شو هغه خپله پونده کېښوستله ابوبکر صاحب. نبی علیہ السلام ته وایي راځه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر یې واغسته د خپل په پتون مبارک باندې واچو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وده شو په دې کې یو مار په دې سوړه باندې راغلی دی. اوس د دې پوندې له ټک ورکه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ ته ګوري. وایي سترګې زمای او مخ د رسول الله مبارکي. دا وایي د نبی علیہ السلام مخ ته ګوري هلته هغه ټک ورکوي. دومره درد یې وکړه چې د درد د وجې نه بې اختیاره د ابوبکر صاحب اوښکې راغلې او ده خو نبي علیہ السلام ته کته ولې سترګې خو د ده مخ د نبي علیہ السلام و. هغه اوښکه مبارکې په نبي علیہ السلام مخ باندې پرېوت. نبي علیہ السلام را پاڅېدو چې داسې ورته وکتل وایي ولې څه درد دی؟ وایي یا رسول الله په دې سوړه کې څه شی دي او هغې زه وچیچلمه. نو ګورئ دې نبي علیہ السلام ته کتل ځکه د اوښکه مبارک د نبي علیہ السلام په مخ باندې را پرېوت. او دویم مال زما وي او لګولې د رسول الله مبارک وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټول مال راوړی یو ټاټ ځان ته وکړو ټاټ ورته ویل کېږي ټاټ هغه یې ته وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ما په کور کې یو شی هم نه دی پرېښوستی د کور ستنه ما تا ته راوړې ده. او درېیم دا چې لور زمای او په نکاح د رسول الله مبارکي عایشه بیبي ورته په 9 کالو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا د صحابو مینه وه. ځکه خو صحابه دومره مخکې لاړل چې د نبی د هجرت واقع درته بیانوم. هجرت ته چې کله وایي صحابه ټول هغه کېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ابوبکر صاحب اول خو یې دوه اوښې ساتلي یو نبی علیہ السلام ته ورکړه. دویم ابوبکر صاحب خپله عرض کوي خپله فرمایي وایي ما و نبی علیہ السلام چې کله هجرت کوو وایي زما په ذهن کې به یو ټایم دا راغی چې دشمنان د مخې نه حمله ونه کړي وایي زه به د نبی علیہ السلام نه مخکې شم چې په ما باندې تیر راشي. وایي یو ټایم کې به مې ذهن کې راغی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې شاته نه حمله ونه شي وایي زه به شاته ودرېدم. وایي یو ټایم به زما ذهن کې راغی چې نبی علیہ السلام باندې دې سیټ نه حمله ونه شي وایي ما به ذالک سیټ بدل کړو په دې بل سیټ به ورغلم. وایي یو ټایم کې به زما ذهن کې راغی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ګس سیټ نه حمله ونه شي زه به وایي ګس سیټ ته تلم. ټول هجرت تر مدینې منورې پورې وایي زما دا کار چې نبی علیہ السلام باندې کوم ځینه تیر راځي چې زه ولګېږم نبی علیہ السلام بچ. دومره مینه د ځان نم زیاته مینه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابو. او بیا د عمر صاحب مینه وګورئ. یو وارې عمر صاحب نبی علیہ السلام ته داسې ورسره ناست نبی علیہ السلام ورته فرمایي وایي ای عمر ستا ما سره څومره محبت دی؟ عمر صاحب ورته عجیبه خبره کوي وایي لانت احب الی من نفسي لانت احب الی من كل شيء الا نفسي التي بين جنبي. وایي ته ما ته هر څه نه محبوبې هر څه نه ما ته ګرانې خو د ځان نه راته ګران نه ما ته د هر څه نه ګرانې خو د ځان نه راته ګران نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي اے عمر لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسی
پتاسو کې کامل مسلمان هغه سړی نشي جوړېدی چې د ځان نه مرتضی ګران نه یم. دا خبره چې ورته وکړه عمر صاحب څه وایي والذي انزل عليك الكتاب لانت احب الي من نفسي. زما د هغه ذات باندې قسم وي چې د چا په قبضې کې زما ساده زما د هغه ذات باندې قسم وي چې چا تا باندې کتاب نازل کړی دی ما ته ځان نه هم ډېر زیات ګران اے رسول الله. نبی علیہ السلام ورته فرمایي الان اوس کامل مسلمان شي. زما ستا مینه څومره ده. شاعر وایي که نه عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ یہی تو اصل ہے یہی تو اصل عشق حقیقہ کا زینہ ہے. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت دا خو اصل د عشق حقیقی پونی دا اصل عشق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشق دے. د صحابه دومره مینه وه. عمر سے بارک راضی و یو یهودیو او یو بشر نامه د بشر دا وی منافقو داسې برابره ګیرې وه خو برابرو بدن باندې وی دا یو مسله کې ګیرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لاړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصله د یهودي باره کې وکړه. د یهودي باره کې فیصله وکړه. دې منافق بشر ویلې وایي زه دا فیصله نه منم وایي راځه چې عمر صاحب ته لاړ شو. دا یهودي ورته وایي ځه چې زه عمر صاحب ته ځان سره روان کړي. عمر صاحب ته لاړ شو وایي زموږ فیصله ده وایي دا به ته حل کړې. وایي څه فیصله ده وایي داسې مسله ورته بیانه کړم. وایي ښه د یهودي ورته یو خبره وکړله وایي دې نه مخکې موږ رسول الله مبارک ته تللي وو. رسول الله مبارک زموږ فیصله وکړه. عمر صاحب ورته وایي څه فیصله یې وکړه. وایي رسول الله مبارک یهودي ورته وایي زما په حق کې فیصله وکړه. دې منافق ته وایي دا خبره رښتیا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ده په حق کې فیصله کړې. وایي او رښتیا ده. وایي ښه صبر وکړه زه فیصله کوم. وایي صبر وکړه زه فیصله کوم. کور ته دننه شو توره راویستله او د منافق نه سر کټ کړ. وایي د رسول الله مبارک د فیصلې نه پس د عمر دا فیصله ده. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو واري وایي په لاره باندې روانو. یو کور کې یو زنانه یو ښځه وه. وایي هغې اشعار ویلې شعرونه ویلې. وایي اخره کې یو شعر ویلې چې یا الله ما په جنت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ځای کا. ما په جنت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ځای کا. وایي دا شعر ویلې. عمر صاحب ور وډبولو. هغه بوډۍ ورته وایي څوک یې؟ وایي امیر المؤمنین حضرت عمر. وایي ستا څه کار دی ما سره؟ زه بوډۍ ښځه یم کار دې څه دی؟ وایي دا ور کوله وکړه. وایي یو فریاد مې دی ابه قبلې. دا ورته وایي چې ای امیر المؤمنین فریاد خو زموږ په کار دی چې وي ستا څه فریاد دی؟ وایي زما یو فریاد دی. دا ورته وایي بره کښېنه په کټ کې. وایي بره نه کښېنم زما یو فریاد دی زما یو اپیل دی ابه پوره کې هله به زه بره کښېنم. وایي وایه څه وې؟ وایي تا یو شعر ویلې هغه په اشعارو کې دی او اخري شعر دا ویلې چې یا الله ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په آخرت کې یو ځای کا. وایي دې کې دا خبره مو وکړه چې یا الله عمر او ما دواړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په آخرت کې یو ځای کا. وایي دې کې دا جمله زیاته کا. وایي صرف ځان مه یادوه. وایي دا ووایه چې یا الله مو عمر دواړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په آخرت کې یو ځای کا. دومره مینه د صحابو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وه چې هغې ته وایي دا زما نوم هم پکې راوله. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابو مینه وه. عثمان صاحب بارک راضي وایي دی یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه له دعوت وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعوت وکړو کور ته راغوښتلو. وایي نبی علیہ السلام روان دی دای قدمونو ته ګوري قدمونو ته ګوري. خپل کور ته بوتلو. صحابو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې یا رسول الله نن موږ عثمان وکتو چې د عثمان حالت ډیر زیات بدلو. عثمان ته روان وي هغې ستا قدمونو ته کته ستا شاته روانو ستا قدمونه یې کتل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو. عثمان یې راوغوښتلو. ای عثمان وایي دوی رښتیا وایي چې تا زه مېلمستیا ته راوغوښتمه او تا زما قدمونو ته کتل؟ وایي او یا رسول الله. وایي ولې؟ وایي ای د الله رسوله ما ته خپل کور ته راوستې ته زما مېلمه یې. وایي ما په زړه کې ځان سره دا عهد کړی دی چې ستا په هر یو قدم باندې به زه یو اوښ ازادوم. دومره درون مېلمه راځي زما کور ته ستا په هر یو قدم باندې به زه صدقه ورکوم ولې ته زما کور ته مېلمستیا ته راغلی. عزیزانو دا د عثمان صاحب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز کوي
वही ज़े पकार दे उस्मान से वही ज़ हाजिर मा नबी अलैहि सलाम आवाज़ कही मदीने त से पकार दे द मदीने मस्जिद त पकार दे उस्मान से आवाज़ कही ज़ जोंदे मा ज़ तैयार मा नबी अलैहि सलातो वसलाम आवाज़ कही वही कुएं पकार दे सुहाबा द पारा नबी अलैहि सलातो वसलाम च आवाज़ कही उस्मान से वही ज़ तैयार मा जमा माल दीवी और पर रसूलुल्लाह मुबारक दे लगेगी सब खुशहाली का